امیر صاحب مش په دنیا کسی دوسرے تا ټول تا پاته ویلی انا چې پارین په 11 بجې په هندوستان کښې تمام امت مسلمه د طرفه نه د دیوبند یو باچی مفتی شمایل ندوی دتا سیر سلام دی دنیا ایو جابر یو ملحد یو زندیق دا سره یو مناظره وکړه هغه د خدای د وحدانیت نه منکر وه په دنیو کښې دا سوچ پیلاوه نعوذ بالله چې خدای نشته او دا معمولي سړی نه وه دنیا په نسبت باندې په یوه مقاله باندې کروڑها خلک یې کڅېده یوه مقاله او د دیوبند باچی مفتی شمایل ندوی چې په کیم انداز چې دته شکست ورکا د مسلمانو سارینه یې د فخر نه چک دی او په ټوله دنیا کښې په مړی دا جمرونه د اسلام کامیاب غالب کفر مغلوب او دا یې خالي د یوه طبقې د امت مسلمه ترجماني نه وکړه دا یې خالي د یوه مدرسې نه دو کړې جامعتۍ نه دو کړې ملۍ نه دو کړې تبلیغي نه دو کړې میش بنیادي تبلیغي مرکزي نه هندوستان هغې نه دو کړې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت چې کومه ترجماني ده وکړه د خدای وحدانیت چې کوم د ثابت کا په کوم دلایل باندې وہ لاین ملغون با کامپ رہے تھے بالکل یې لطف شي ترېدل ټوله دنیا یې ویني دا څوک یې سوشل میډیا والخلق یې توس ووینئ نو زه په دې اقدام باندې امیشتو سه د غریبانه مجلس طرفنه دته دعاګوی مفتی شمایل ته هغې ته خراج تحسین پیش کوي هغه د میژه یو ښه نر بهادر باجرات شجاع نډر بباک د امت مسلمه یو سپاسالار ثابت شو الله جل شانه د ده ته په دې اجر ورکو او ده چې مباحثه په کوم انداز کړې دو او دا یې هغې جاوید اختر جاوید ته په کوم انداز عزت ټکي جاوید صاحب یو مناظرې دیا ته مسلمانو په منځ کې شي څوک سره کافر کو څوک زیاړې والا کوي څوک ملحد سره بولي څوک مرتد مسلمانو په سفینه کښېننه فتوی په لاس سپلې کوي ده چې په کومه قدردني سره د مسلمانۍ اظهار وکړه یا په مسلم دنیا کښې کوم لهر د خوښۍ دی یا د عزت دی بهر کې د یوې راولې نه دی نو مو چې په نن مجلس شو په دا ذکر که دا یې ویل کې ټول مسلمانو سره همیش به وفایي وي همیش امت مسلمه ته لوست یکجهته دی